أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. کاف ها یا عین صاد. ذکر دې د هغه رحمت چې ستا رب خپل بندا زکریا علیہ السلام باندې کړي وو کله چې هغه خپل رب ته پټ پټ आवाज وکړو. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. هغه ارز وکړو اے پروردگارا زما هډو کې کمزوري شوې دي او سر می د بډاوالي د وجنه سپین پلق شوې دي. اے پروردگارا ما چې کلستانه دعا غوښتلې ده نو نامراده پاتې شوې نه يم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. ما سره زمانه رستو د خپل رونو عزیزانو د بدعملۍ یره ده او زما قضا شنده ده نو مال په خپل خاص فضل سره یو وارث راکړه چې زما هم وارث شي او د یعقوب علی السلام د اولاد هم وارث شي او اے پروردگارا هغه یو غوره انسان جوړ کړه. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. جواب ورکړی شو اے زکریا مونږ تعالی د یو هلک زیری درکو چې دا غنوم با یحیی وی. مونږ په دې نوم داغنه مخ کې هیڅوک پیدا کړي نه دی. قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. هغه ارزو کړو اے پروردگارا زما به څنګه زوی وشي چې خزه می شنده ده او زه د بډاوالینا وښویم. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. جواب ورته میلاو شو هم دغه سی بکیږي ستا رب فرمایي چې دا خو زما د پاره یو معمولی خبره ده. اخر د دین مخ کې ما ته پیدا کړې چې ته هډو هیڅ نه وې. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. زکریا علیہ السلام وویل پروردگارا زما د پاره سنخه مقرر کړه. الله فرمایل ستا د پاره نه خدادا چې تبا مسلسل 3 ورځې د خلکو سره خبرې نشي کولای. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. نو هغه د محراب نه راووتو او خپل قوم ته راغی او په اشاره سره ورته هدایت وکړو چې سحر او ماخام تسبیح وایي. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا.
اے یحیی د الله کتاب مضبوط ونیسا مونږه هغه په وړکوالی کې حکم ورکړو او د خپل طرف نمو د زړه نرمواله او پاکیزګي ورکړه او هغه ډېر پرهیزګار او د خپل مور او پلار حق شناس وو هغه جبار نه وو او نه نافرمان وو وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا سلام دی په هغه باندې چې په کوم ورځ هغه پیدا شو او چې په کوم ورځ هغه مړ شي او چې په کوم ورځ هغه دوباره را پاسولی شي واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا او اے نبی صلی الله علیه وسلم په دې کتاب کې د مریم حال بیان کړه هر کله چې هغه د خپل خلکو نه نور خاطو اړختا یو طرف ته جدا شوی و او په پرده کې داغوینه پټه ناشته و په دې حالت کې مونږه هغه تخپل روح یعنی فرښتہ ولېګلا او هغه فرښتہ داغه په مخ کې د یو پوره انسان په شکل کې ښکارا شو قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا مریم ورته زر ویل چې کتو د الله نه یریدون کې سړی یې نزستانا پر رحمان پوری پناه غواړم قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا هغه ورته ویل زه خو ستاسو رب استاد یم او د دې لپاره را لېږل شوی يم چې تعالی یو پاکیزه هلک درکړم قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا مریم وویل زما به څنګه الکوشي چې یو بشر مالا ګوتی قدر لراوړي ندی او زسو بدکار خزنه يم قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فرښتې ویل هم دغه سی بکیږي ستاره فرمایي چې داسې کول زما د پاره ډېر آسان دي او مونږ به دا ځکه کوو چې هغه هلک د خلکو د پاره یو نخا وګرځو او د خپل طرف نه یو رحمت او دا کار به خامخا کیږي فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا د مریم دغه بچی په ګډه شو او دغه حمل سره هغه یو لري زیته لاړه بیا هغه د بچی دا پیدا کېدو د دردونو په وجا د یوې کجوري ونی ته راو رسیدله هغه وویل کاش چې زه د دین مخ کې مړ شوی وې او زمان نوم نشان نه وي پاتې شوی فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين
من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فرښتې ورته د ښکته طرف نه आवाज وکړو چې غم مکوا، ستا رب ستانه لاندې یو چینه روانه کړی دا او د دې ونی ډډ لک شانتو خوځوا، تا ته به تازه کجوري راوځيږي، بس تخرا او سکا او خپل سترګې یخې کړه. بیا کو چری څوک سړی تا ته په نظر راشي نو هغه ته وایا چې ما د رحمان د پاره د روزه نظر منلې دی، نزبنن د چا سره خبرې نکوم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. بیا هغه خپل بچی راغسته وو او خپل قوم ته راغلا. خلکو وویل اے مریم تا خو ډیر ناشنا او بیځایا کار وکړو. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. اے د هارون خور، نستا پلار بد سړی وو او نستا مور سو بدکار خزوا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. مریم د بچی طرف ته اشاره وکړه. خلکو وویل مونږ به د دې سره څه خبرې وکړو چې په زانګو کې پروت یو ماشوم بچی دی. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ماشوم بچی وویل زه د الله بنده یم، هغه مال کتاب راکړو او زه نبی جوړ کړم، ازي برکتی کړم هر څه ته چې زیم او د مانزه او د زکات د پابندۍ کولو حکم راته وکړو تر څو پوري چې زه ژوندې یم او د خپل مور حق ادا کوونکې جوړ کړم، او زه سرکشه او بدبخت جوړ نکړم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سلام دیوی پما باندې چې په کوم ورځ زه پیدا شوم او چې په کوم ورځ زه مړ شم او چې په کوم ورځ زه دوباره را پاسولې شم. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. دا د عیسی زوی د مریم او دا داغه په باره کې هغه رښتینی خبره چې خلک پکې شک کوي. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. دا الله دا کار نه دی چې څوک پس دیوالی ونیسي، هغه پاک ذات دی، هغه چې کله د څه خبرې فیصله کوي نو وایي چې شا او بس هغه کیږي. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ. أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين.
او عیسی علیہ السلام ویلو چې الله زما رب هم دی او ستاسو رب هم دی پس تاسو دغه بندگی کوئ هم دا نه غلار دا خو بیا مختلفو ډلو په خپلو کې اختلاف شروع کړو نو کوم خلکو چې کفر وکړو داوی د پاره با هغه وخت ډېر د تباہی وی کله چې هغه یو لوی ورځ وویني کله چې هغه مونږ ته حاضرېږي نو په هغه ورځ به وګونه هم خ اوریدل کوي او سترګې به هم خلیدل کوي لیکن نن دا ظالمان په ښکارا گمراهۍ کې پراته دي وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون اے نبی صلی الله علیه وسلم هر کله چې دا خلق غافل دي او ایمان نه راوړي نو په دې حالت کې دوی د هغه ورځې نه ویروا کله چې فیصله وکړي شي او د افسوس نه سیوا با بل هیڅ لار نه وي إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون اخر دا چې یوازې مونږ به د دې ځمکې او د دې ټولو سيزونو وارثان یو او ټول به مونږ ته واپس کړی کیږي واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا او په دې کتاب کې د ابراهيم عليه السلام قصه بیان کړه بشکا هغه یو رښتینی انسان او یو نبی وو إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا دوی ته لکشان هغه وخت ور یاد کړه کله چې هغه خپل پلار ته وویل چې بابا جانا تو ولی د هغه سيزونو عبادت کوي چې هغه نه اوري او نه ویني او نستا سکار جوړولی شي يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا بابا جانا ما ته یو داسې علم راغلی دی چې هغه تا ته نه دی راغلی ته په ما پسې راځه زه به تا ته نیغه لار وښیم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا بابا جانا ته د شیطان بندگی مکوا بشکا شیطان خود رحمان نافرمان دی يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا بابا جانا زیریګم چې تی چرتا د رحمان په عذاب کې مبتلا نشي او د شیطان ملګری جوړ نشي قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا پلار ورته وویل ابراهیمه ولی ته زما د معبودانو نه اورېدلې کچری ته من نشوي لزبتا ਸੰسار کړم بس ته د همیشه د پاره زمانه جدا شه قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا ابراهيم عليه السلام ورته وویل سلام دې تا ته زب د خپل ربنا دعا غواړم چې تا معاف کړي بشکا زما رب پما باندې ډېر مهربان دی واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا زتاس هم پرېږدم او هغه هستیان هم پرېږدم چې تاسو هغوی رابلای او الله پرېږدای زه خو به خپل رب رابلم امید دې
چې زبا د خپل رب پر بللو سره نامراد پاتې نشم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. نو هر کله چې هغه داغه خلقنا او داغوی داغه معبودانو نه چې غیر الله وو جدا شو، نو مونږ ورلا د اسحاق او د یعقوب غوندي اولاد ورکړل او د هر یو نمو پیغمبر جوړ کړو او هغوی ته مو خپل رحمت وبخو او رښتینه شهرت مو ورکړو. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. او ذکر وکړه په دې کتاب کې د موسی عليه السلام، هغه یو غوړه سړی وو او رسول نبی وو. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. مونږه هغه ته د تور د خی اړخنا आवाज وکړو او د راز په خبرو مو هغه ځان ترانځ کړو او په خپل مهرباني سره مو دغه رور هارون نبی جوړ کړو او هغه ته مو د مددگار په تور ورکړو. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. او په دې کتاب کې د اسماعیل علی السلام ذکر وکړه. هغه د وعده رښتینی وو او رسول نبی وو. هغه با خپل کور والو ته د منځ او د زکات حکم کولو او د خپل رب پنځ یو خوخ انسان وو. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. او په دې کتاب کې د ادریس علی السلام ذکر وکړه. بشکا هغه یو رښتینی نبی وو او هغه مونږه لوړ مقام ته اوچت کړي وو. آیت سجدہ. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. دا هغه پیغمبران دي چې الله پر انعام کړی دی. د آدم علی السلام د اولاد ندي او د هغه خلکو د نسل ندي چې هغه مونږه د نو سره په کشته کې سوار کړی وو او د ابراهیم علی السلام د نسل ندي او د اسرائیل د نسل ندي او دوی د هغه خلکو نو چې مونږه هغه ته هدایت کړی وو او مونږه ور کړی وو. دا هغوی دا حال وو چې کله با د رحمان آیاتونه هغوی ته اورول کېدل نو په جلا جلا با په سجده پرې وتل. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بیا دا غوی نو رستو هغه بدعمل خلق دا غوی په زیر راغلل چې منځونه ضایع کړل او د نفس په فاحشاتو پسې روان شو. نو زردا چاغوی د گمراهی د انجام سره مخشي. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا
البته څوک چې توبه وباسي او ایمان راوړي او نیک عمل اختیار کړي نو هغوی به جنت ته داخليږي او د زره عمر حق به د هغوی نه وهل کیږي. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. داغوی د پاره د همیشه اوسېدلو جنتونه دي چې داغه وعده رحمان د خپل بندگانو سره غایبانه کړی دا او یقینا دا وعده به خامخا پوره کیږي. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. هل تبهغوی سفزل خبره ناوري چې سبا اوري بس ټیک با اوري او داغوی رزق با هغوی ته سبا بیگا ملاویږي. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. دا دې هغه جنت چې د دې وارث با مونږ په خپل بندگانو کې هغه څوک جوړو چې پرهیزګار وي. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږه ستاد رب د حکم نه بغیر نه را کوزیګو سچي زمون په وړاندې دي او سچي زمون نو رست دي او سچي د دې په میز کې دي د هر سیز مالک هم هغه دی او ستا رب هراون کې نه دی. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هغه د اسمانونو او د ځمکې رب دی او سچي د اسمانونو او د ځمکې په میز کې دي داغه ټولو رب دی پس ته داغه بندگی کوا او داغه په بندګۍ باندې ټینګ اوسه. آیا ستا په علم کې داغه د مرتبه برابر بل هستشته؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. انسان وای چې آیا واقعي زمرشم نو بیا به ژوندې راستل کېږم. اولا يذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. آیا د انسان په یاد کې ناراضي چې مونږه اول دې پیدا کړې دې هر کله چې دې هیڅ هم نه وو. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ستا پر رب می دې قسم وی مونږ با دوی ټول او د دوی سره شیطانان هم ضرور راجم کوو بیا به د دوزخ نه چاپیره حاضرو او د زنګونانو په طرف به پړ مخې ور وګرځو. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. بیا به د هر دلینا هر هغه سړی را جدا کړو چې هغه د رحمان په مقابله کې زیات سرکش جوړ شوی وو. بیا دا مونږ ته پته ده چې په دوی کې څوک د ټولو نه زیات دوزخ ته د غورځولو مستحق دی. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. پتاسو کې هیڅوک داسې نشته چې هغه به په دوزخ باندې نه ورځي. دا خو یو فیصله شوی خبره ده چې پوره کولی ستاسو د رب ذمہ ده. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. بیا به مونږه هغه خلک بچ کړو کوم چې په دنیا کې متقیان وو او ظالمان به هم
پاغي کې غزیدلی پرېږدو. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. دې خلکو ته چې زموږ صفا آیاتونه اورول کیږي نو انکار کوونکی ایمان والو توای چې په موږ دوانو ډلو کې کوم ډله په بهتر حالت کې ده او د چا مجلسونه زیات شاندار دي. حالکه د دوی نمخ کې مونږ ډېر داسې قومونه هلاک کړي دي چې دا غوي ساز و سامان د دوی نه زیات وو او په ظاهري شان او شوکت کې هم د دوی نه زیات وو. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. دوی ته وایا چې کم سړی په گمراهۍ کې مبتلا وي رحمان هغه له مهلت ورکوي ان تر دې پوري چې کله داسې خلک هغه سیس وویني د کم سیس چې دا غوي سره وعده شوی دا فاکو هغه د الله عذاب وي او کو د قیامت ساعت وي نو هله به ورته معلومه شي چې د چا حال خراب دی او د چا ډله کمزوري ده. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. د دې برعکس چې کم خلق په نیغه لار زی نو الله هغه ته د نیغه لارې په تللو کې ترقی ورکوي او باقی پات کېدونکو نیکیانی ستاد رب پنځ د جزاء او د انجام په اعتبار سره بهتر دي. افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. آیا نتا ولیدو هغه سړی چې زمونږ د آیاتونو منلو نه انکار کوي او وایي چې مال خوبا مال او اولاد راکړي کیږي. اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. آیا دتا د غیب سو پته لګېدلې ده یا د رحمان نه سوادا غستلې ده؟ هرگز نه سبکواس چې دې کوي هغه به مونږ لیکو او د دې لپاره به په سزا کې نور هم زیاتې کوو. د کم سازو سامان او د کم لخر چې دې ذکر کوي هغه ټول به زموږ سره پاتې کیږي او دی با اکی یوازی منتحضریگی. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. دې خلکو الله پر خوده دي او خپل څه خدایان جوړ کړی دي د پاره د دې چې هغه د دې ملاتړ شي. هیڅ ملاتړ بنوي هغه ټول به د دوی د عبادت نه انکار کوي او الټا به د دوی مخالفان جوړ شي. الم تر اننا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. آیا تو ګورې نه چې مونږه په کافرانو پسې شیطانان ورپسې کړی دي چې دوی خطې زوی د حق په مخالفت باندې ښا نو ته اوس په دوی باندې ته عذاب د نازلې دلو د پاره بے قراری مکوا مونږه د دوی ورځ شمارو
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. هغه ورځ راتلونکې ده چې متقیان خلک با مونږه د میلمنو پشان د رحمان په دربار کې پیش کړو او مجرمان با د تګو زناورو پشان دوزخ ته وشړو. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. په دغه وخت کې با خلک د سفارش کولو قدرت نه لري بغیر د هغه چانه چې د رحمان نه اجازت نامه حاصله کړې وي. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. دوی وایي چې رحمان څوک زوی نیولې دی. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ډیر نامناسبه خبره ده چې تاسو د ځان جوړ کړی دا. قریب ده چې اسمانونه اوشلېږي زمکه ټوټې شي او غرونه را پریوزي. په دې خبره باندې چې خلکو د رحمان د پاره د اولاد نیولو داوا وکړه. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. او د رحمان دا شان نه دی چې هغه څوک زوی ونیسي پزمکا او په اسمانونو کې چې سدي دا ټول با رحمان ته د بندگانو په حیثیت پیش کیږي. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ټول د هغه په احاطه کې دي او هغه شمار کړی دي. ټول به د قیامت په ورځ هغه ته یو حاضرېږي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. یقینا چې کوم خلکو ایمان راوړی دي او نیک عملونه کوي ډېر زربا رحمان د خلکو په زړونو کې داوی د پاره محبت پیدا کړي. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم دا کلام مونږه آسان کړو او ستا په جبه مو زکه نازل کړو چې تو پرهیزګارو خلکو لا زیره ورکړي او زديان خلق ويروي. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. د دوی نه مخکي مونږه څومره ډېر قومونه هلاک کړي دي. آیا نن تاسو دا غوي نه خچرته وینئ یا دا غوي आवाज چرته اورئ؟